د علاقې د وطن خلکې ته د خالد خان د طرفه نه سلامونه قبول کړئ. نن خبره میش په دا کوي چې د میژو وطن چې کوم دی خاص کر وزیرستان نن یې خلک د دنیا په کونج کونج کښې په یوه ډېر ښه نمایده وي چیرې میژه خلک په دهشتګردۍ په نور معاملات کښې شاخ وي او په دغې وجه باندې د میژه د دنیا په هر جوی کښې تصویر داسې خلکې ته تللی چې میژ غونډ دهشتګردون وي. خو د الله لاک لاک شکر دی ویس و دغې ستر عیده ته چې د کومې خلکې ته یو رای دی پوس وطن تایور شولي جوړ شولي او غټه خبره دا ده چې ویس د وزیرستان په ټوله دنیا کښې نوم په سیر و تفریح د ټورسټ په فهرست کښې چې کوم دی شامل شولي. یوه ډېره ستره موقع د میژ خلکې ته میلاو شوله او د بهر نه راتلونکي خلکې ته هم دا موقع میلاو شوله چې دوی د میژه وطن وویني د وطن خوشحالیست وویني. میژ په وطن کښې ډېر خوشحالیست دی. د میژ په وطن کښې د پرېغله غوندې خوشحالیست یا د شاول غوندې خوشحالیست یا د سام پنګی تو بالکل ووایئ چې زه د وزیرستان په سیمه کښې نه یم، زه چیرې سویزرلینډ په مځکه کښې یم. وزیرستان هر کونج خوشحالی دی، هر لګډ هره ویله یې خوشحلیدو، هره ونه هره مرغه یې خوشحلیدو. د میژ د وزیرستان هر مشر هر زون خوشحالی دی، د میژه هره پیغله عزتمنه دو او الله دا وکړو چې د میژ د وزیرستان چې دا کیم تصویر په دنیا کښې جوړیږي خدای پاک ته په دغې چیرې جوړ کړو. خلکو ډېرې ډرامې فلمونه ډېر چک ټیډ جوړ کړو. د میژه ایمیج و خلک کمزوری د رسکولو کوشش کوي. په میژه کښې ویس نه چڼې شته دی، نه په میژه کښې بلچاور خلک شته دی، نه دهشتګردۍ شته دی. د الله لاک لاک شکر دی، پر امن دی، خلک د امن سندرې ویایي، خلک خوشحالي منووي، دریمي رودریمي. نر دغه یمو د دغې پروګرام دغې خبرې د کړلې مقصد دا و چې تاسو کوشش کوئ چې د بهر نه کوم خلک روالئ اروالئ ګرځوئ او په امن سره، خو احتیاط ډېر ضروري دی. خپلې جانې سره داسې سامان راوړئ چې هغه تاسو ته ورته د آرمي چیک اپ هم کیږي او د علاقایي چې کوم خلک دی د هغې هم خیال ساتئ. چې کله هم تاسو د بهر نه خلک روالئ هغې غریبونو ته نه پته لګیږي، هغه کیمرې راوړي، هغه د ژوند سره عجیبه عجیبه واقعه راوړي، ورته چیک اپ کیږي. لږ سختي شته دی او د بلې ژبې د بلې علاقې خلک چې کومه نمونه کپړې پتلنې یې اغوستې وي بل شی اغوستی وي او د میژه د خلکې د علاقې ډېره سخته پړده دو. د انګریز په وخت کښې د میژه د پړدې خیال انګریزونو ساتلی دی چې د میژه ښځونې په کومه چنې نه یې اوبه راوړلې هغه فوجونو دا راودرېدل چې ښځونې لوړې شي، بیا سیټۍ ولله، بیا ښځونې یې اوبه ډکې کړلې او لوړلې په نباتو دوی د تېرېدل. بیا زه ویایم چې میژ تاسو ته هم پکار دو، د میژه راتلونکي نسل ته پکار دو چې د میژه تاسو د پیغلې قدر وشي، عزت یې وشي. په دا چې په ټوله دنیا کښې میژه تاسو پیغله ځوانون خوشحالي هم دي، خلک یې هم ماني او عزتمن هم دي او الله تعالی دا وکړو چې د میژ تاسو دا امن او دا د امن پیغام د دنیا کونج کونج ته ورسیږي. میژ تاسو یې رسوي، میژ تاسو په سیاسي بحث مباحثې نه راوځي، میژ تاسو د خپلې وطن د کامیابي او د ترقي د پوره او د وطن د خوشحالیا د پوره ودارېږي. هغې خبره کوي چې میژه تاسو پیغام چې کوم دی د دنیا کونج کونج ته په خوشحالي په یو پازیټیو طریقه سره ورسیږي. نر مې صرف اور صرف کوشش دا دی چې د خوشحالیست په منځ کښې مینه جوړه کړئ، مینه محبت جوړه کړئ او کوشش کوئ چې د میژ تاسو نه د علاقې خلک خوشحال وي او الله تعالی روښه روزي وي. جانې خیال ساتئ. الله حافظ.